أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. عند سورة بقرة واللسم أتلسم آيات. پدې آیاتونو کې دا منافقانو مثال الله پاک بیان کړی دی. مخکې آیاتونو کې دا منافقانو قبایح بیان شو، نو د مزید وضاحت د پاره دو مثال الله پاک بیانوي چې ډېر ښه طریقې باندې د دوی دا بې وقفتیا ښکاره شي. مخکې چې کوم بې وقفتیا ذکر شوه نور واضح شي. قرآن پاک کې بار بار ایمان او هدایت ته نور ویلی شوی دی او د مړو زړونو د پاره حیات او زندگی ورته ویلې ده، او کفر او ضلالت ته ظلمت او تاریکی ویلې ده، او د زړونو مرګ او بربادی ورته ویلې ده. دیو جن خدای پاک د منافقانو مناسب چې اغوی د هدایت په عوض کې ضلالت او گمراهی اختیار کړی ده دو مثالونه بیان کړل. یو ناری او بل مائی. نار اورته وي، ما اوبو ته وي. نار ماده نور او ما اوبو ماده حیات، اوبو د جن ذریعہ ده. وجعلنا من الماء كل شيء حي. نو د منافقانو غلط فهمی، کوتاه نظری او د نور هدایت په بدله کې ظلمات، تیارې، ضلالت او گمراهی اغشتل دا خساره ده. فما ربحت تجارتهم، د دوی د تجارت اډو ګټه ونه کړله. نو په دې مثال کې الله فرمایي چې د دې منافق مثال داسې دی
لکه یو کس اور بل کی نو د دې اور سره غیر چاپیره رڼا راشي. غیر چاپیره ماحول روښانه شي نو دوی ارسو ویني بیا الله پاک د دوی نه دا رڼا واخلي او دوی پریدي نو په دې تیارو کې هیڅ هم نه ویني. د الله په حکم باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام مشال روښانه کړ او د هغې په وجه باندې حق او باطل هدایت او ضلالت ښه واضح شو او تمام مخلوق په دې کې لار بیا مونده. خو منافقان په دغه وخت کې وړاندې شو. الله د دوی نه هغه نور فطرت او نور بصیرت واغشته. آفتاب نبوت د نبوت دا روښان انور او هدایت اگر چې د تمام عالم لپاره روښانه کوونکی دی رڼا ده خو که په سترګو کې نور وي بینایی وي نو د انور رڼا به د پکار راشي او که سړی په سترګو ړوند وي نو که د غرمې انور ښکاري نو هغه یې څه ویني. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بعض نور صحابه کرام د دې آیت تفسیر داسې کوي چې پیغمبر علیہ السلام هجرت وکړه مدینه منوره ته تشریف یوړ نو څه خلکو اسلام قبول کړ او څه منافقان شو. نو دا غوی مثال داسې دی چې یو بنده په تیاره کې وي او اور بل کی نو دا اور په دې رڼا باندې غیر چاپیره څیزونه په نظر راشي. کم څیزونه چې بنده ته ځان بچ کوي د بچ کېدو قابل وي هغه معلوم شي او کم چې د فایدې وي هغه معلوم شي. ناڅاپه هغه اور مړ شي اوس بیا په دې لاره کې غنم شته د دې بنده د نظر نه هغه غایب شو. اوس دې حیران او سرګردان دی چې د کم څیز نه ځان بچ کما د کم نه ځان بچ نه کم. دقه شانته منافقان مخکې نه په شرک او کفر کې په تیارو کې پراتو اسلام یې راوړو. حلال او حرام خیر او شر ټول ورته معلوم شو. اوس دوی پوه شو چې د کم چیز نه به ځان بچ کوي د کم نه به ځان نه بچ کوي. دغه حالت کې دا بنده و چې ارسه وپېژن ناګانه منافق ته جوړ شو. اسلامي عقیده پرېخوا منافق شو. څنګه چې پخوا په تیارو کې او بیا په تیارو کې شو. اوس دې د حلال او د حرام او د خیر او د شر تمیز نشي کولی. وی دا د منافق مثال. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا تشبیح صحیح دا اول ایمان روڑ نور حاصل کر بیا منافق شو نور ضائع کر او ہمیشہ دا پارا حیران پاتی شو. او د دنیا په لاره کې چې د تیارو په وجه کومه پریشانی وه د آخرت د لارې د تیارو ذریعه جوړه شوله.
او یو بل تفسیر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما کوي وی منافقانو صرف په جبه باندې لا اله الا الله اقرار وکړو. منافق تش په جبه باندې د لا اله الا الله اقرار وکړو، ظاهری اسلام قبول کو، نو دا فائدہ وته حاصل شولا چې د دې کلمې پرانا کې په دنیا کې خپ امنو، مال جان محفوظو، مسلمانانو سره مال غنیمت کې شریکو، تر کومه چې جمع دیو د کلمې پرانا باندې د دنیا فائدې حاصلولې، او چې څنګه مړ شو نو دا نور ته نه لاړ، منافقو نور ته نه لاړ، او همیشه د پاره پتیارو کې پاتې شو. تفسیر ابن کثیر دا خبره کړې ده. کلمه توحید او کلمه شهادت که اخلاص سره ویل شي نو نور علی نور. دا کلمه د لا اله الا الله که په اخلاص ویل شي نور علی نور، او کدا کلمه د نفاق په انداز باندې ویل شي، د منافقانو په شان ویل شي، نو بیا هم پکې نور شتا، اگر چې د اخلاص د نشوالی په وجه باندې دا نور نا تمام او نا کافی دی. د دې وجه نه چې دا کلمه سراسر حق ده، اگر چې منافق د خپل حماقت د وجه نه، بے عقل او بے وقفتیا د وجه نه حق نه غني، نو په هر حق کې نور وی رڼا وی. بهر حال منافق دا کلمه د دې اقرار وکړ، نو د اقرار په وجه یو درجه د نور وته حاصله شوله، او کده سره تیری دي نو دا تیری د نفاق د وجې دي. نو د دې کلمې پرانا کې د دنیا فائدې حاصل کړلې، د دنیا فائدې چې حاصلولې دین تعبیر کړي ما حوله، ما حوله فلما اضاءت ما حوله، یعنی غیر چا پیر دنیاوی فائدې حاصل کړلې، نو ذهب الله بنورهم. نو دا دنیاوی فائدہ دې ته فائدہ ویل فائدہ نه ده. د دې بعضې بنده سترګې توی زوی وي، توی زوی پیژنې، یو بنده یو سیز ته ګوري نو د سترګو کې یو فرق دی چې په هغې باندې یو سیز دوه ښکاري، دا خو دوه ني، ده ته دوه ښکاري. دې ته احول وی، عربی کې ورته احول وی، او موږ ورته پښتو کې د توی زوی وایو. نو د منافق ته دا سیز دوه ښکاري، د دنیا دا فائدې ورته داسې ښکاري چې د آخرت هغه هم پکې ورته ښکاري، نور پکې فائدہ نه وي، هسې توی زوی دی سیزونه ورته دوه ښکاري. و یو طالب نو استاد ورته چې ورشه په کمره کې ګلاس پروت دی راواله، وی چې کمرې ته ورغی په میز ګلاس پروت نو بیا راغی، استاد جی ګلاسونه خو دوه دي، کم یو ته راواله، پسې کې خو یو راواله که نه، نو دی راغی نو استاد جی وی ګلاسونه خو دوه دي نو کم یو ته راواله، د شیشې ګلاس دا هغه ورته وی کاڼې واله، هغه یو اولو هغه بل ماله راوړه. نو چې ورغی نو چې ګزار یې وکړ نو هغه اصلي ګلاس ولګې نو دواړه مات شو. دې ته احول وی، نو چې احول ته یو سیز دوه ښکاري لورایا، د دې لیدلو نه یې نه لیدل بهتر دي. نو دې منافق ته د دنیا دا فایده ډبل ښکارېده، نو دې پې ورلو شو، نو غیر شو پکې، فایده ورته دوچن ښکارېده. نو منافقانو په ظاهري ماحول په لیدو باندې زبانی قول باندې اکتفا وکړله، او د مغز په ځای پوسته کې وخوړه، مغز په ځای پاتې شو. او دا سوچ یې ونه کړه چې ظاهري ماحول لیدل دا خو د توی زوی والا کار دی.
نو د دنیا فائدې د څو ورځې دي، همیشه نه دي. نو دې له تشبیه ورکړله اور بلون کی سره چې اور یې بل کړی دی. نو لږ ساعت دپاره اور بلو، اخر کې اور مړ شو، نفع لاړله او همیشه تاوان پاتې شو. ذهب الله بنورهم، الله د دوی غ نور لرې کړ. نور څه ته وایي؟ وایي چې په خپله باندې ظاهر وي او بل څیز پې ښکاره کېږي، ظاهر کېږي، دې ته نور وایي. ظاهر بنفسه مظهر لغیره، په خپله ښکاره دی، نور په خپله ښکاره دی او بل څیز پې ښکاره کېږي. او ضیاء هغې رڼا ته وایي چې د نور نه خوره شي. ضیاء نور نه خوره شي. نو نور د ضیاء لپاره اصل سرچشمه ده. دغه وجه ده چې الله فرمایي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. نو شمس هغې ته ضیاء ویلې ده او قمر ته نور ویلې دی. د دې وجه نه چې د قمر د سپومې رڼا هغه کې انتشار او خوروالی نه خوريږي، نه هغه عمره خوروالی څومره چې پنور کې وي. حدیث مبارک کې راځي الصلاة نور، مز نور دی، والصبر ضیاء، او صبر ضیاء رڼا ده. نو منځ د اسلام ستن ده، عماد الدین. فحشاء او منکر د دې نه په بچاوي کېږي، نو دې ته نور ویلې دی. دا منځ وی دا د صبر اصل او جرړه ده، او الله پاک وته ضیا ویلې ده. نو فحشاء او منکر نه بچ کېدل دا د صبر سرچشمه، او د صبر معنی دا خپل نفس د الله په طاعت کې بندول، د ګناه نه بچ کول. نو صبر د اسلام او د ایمان اکثر شعبو له ورغلي دي. الله نور السماوات والارض، ذهب الله بنورهم، الله پاک د دوی هغه نور بوته. ذهب الله بنورهم، دا سے الله پاک اویل چې ذهب الله بنورهم، الله نور بوته. او دا سے اونوي چې ذهب الله بضوئهم، د دوی غرنا یې بوتله. مقصد دا چې نور بالکل زائل شو او درنا نام نشان باقی پاتې نشو. ذهب الله بنورهم، هغه نور اصل مکمل ختم شو. نو د نور نه پس زیاده هغه ضیا وسره ضیا هم ختم شوله. نو هر طرف نه پتیارو کې پاتې شو. کچره ضیا یا ضوء دا ویل شوی نو سنا نور خو به پاتې او پکې خو خور بنو. نو الله وینا اصل رڼا د دوی نه ختم شوله. یو بل وجه هم د دې ده چې ذهب الله بنورهم، او د نور په ځای باندې نار اونوي بلکړه خود وی اور دی استوقد النار. نو تاسو خدای اونوي چې ذهب الله بنارهم، هغه اور ته الله یوړو. نو الله وی ذهب الله بنورهم، دا څه وجه ده؟ وی په دې اور کې دوه سيزونه دي، یو پکې رڼا ده نور، او یو پکې حرارت او سوځول دي. نو الله وی ذهب الله بنورهم، د دې اور نه رڼا می بوتلا، سوځول پکې شته، پرې د چې د قبر کې تودیږي پیوسو. کم اور چې په ځان له بل کړي دي، د نفاق اور جوړ کړي دي، نو د اور کې چې کوم رڼا وا هغه ته لاړه دی بسوینی نه، او حرارت او توبه پکې وینو تودیږي دي پکې وسه سوځيږي دي.
ذهب الله بنورهم دا سنوي چې ذهب الله بنارهم اور کې بسودي وتركهم في ظلمات لا يبصرون او الله پرې خو دی لرا فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ شی نه ویني صم بکم عمي فهم لا يرجعون صم کان دي دوی دا حق دا ویلو نه کان شوی دي بکمن گونگیان دی نه حق ویلی شي او نه د حق په باره کې چا نه تپوس کولی شي د حق په باره کې تپوس هم چا نه کولی نشي چې دا حق څنګه شی دی او عمیون اړاند دي لار نه ویني حق نه ویني چې کله رڼا د دوی نه لاړله تیرو کې پاتې شو نو داسې بے هوش دي چې ټول حواس بیکاره شو نه حق ویني نه حق اوري او نه په زبان د چا نه تپوس کولی شي نو کم نور چې دوی د هدایت ضایع کړی دی هغه طرف ته بیا واپس کیږي نه فهم لا یرجعون وې دا مثال د هغه منافقانو دی چې دا وی پزړونو کې نفاق خه مضبوط شوی دی په هیڅ طریقه باندې لار د هدایت ته رجوع نه کوي صم بکم عمي فهم لا يرجعون معلومیږي دا ورپسې مثال دویم د منافقانو چې دی دا هغه منافقان دي چې په شک او په تردد کې دي کله اسلام ته ځړو شو کله کفر ته ځړو شي حیران دي چې کوم اړخ ته لاړ شو اسلام ته ورشو که کفر ته ورشو نو لومبنې مثال د کلکو کافرانو منافقانو دی چې هغوی اسلام طرف ته بالکل ناراضي او دا دویم او مې زړه کېږي او مې ساړه کېږي دا دویم مثال او کصیب من السماء زړه هم کېږي خو ساړه هم کېږي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دې منافقانو حال د دې منافقانو كمثل الذي پشانت د هغه کس دی استوقد نارا چې اوري بلک فلما اضاءت ما حوله هر کله چې دې اور روخانه ک غیر چا پیر د دلرا فلما اضاءت هر کله چې دې اور روخانه ک ما حوله غیر چا پیر د ذهب الله بنورهم الله بوت لرنا د دوی وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پرې خودل دی لرا وتركهم او دوی پرې خودل فی ظلمات پتیرو د شرک او کفر کې لا يبصرون چې دوی هیڅ نه ویني صم کان دی دوی د حق د اوریدلونه کدا هدایت خبره وته کېږي نو دوی نوري بوکمن ګونګیان دي دوی د حق خبره د ویلونه یا د حق په باره کې تپوس کولونه ګونګیان دي عمیون اړاندې دي دوی د حق د لیدلونه فهم لا يرجعون پس دوی سملار د هدایت ته ناراضي او کصیب من السماء یا مثال د دوی پشانت داغی کس دی چې باران گیر کړی دی او کصیب یا مثال د دوی حال د دوی پشانت د باران دی چې دا باران راوریږي من السماء د اسمان د طرفنا دا گمراهی اغشت دو هدایت پریخ دی نو پدې کې د دوی مثال دا سړي لکه چې د باران شروع شوی د اسمان د طرف نه باران وي من السماء صیب باران ته وي
نو دا باران خو وی د اسمان نه نو من السماء لفظ پکې بیا څه د پاره زیات شو اشاره پکې دی ترا چې دا باران د اسمان د هر طرف نه دی یو طرف نه هر طرف نه دی نو څنګه چې ټول اسمان ته اسمان وای نو دغه شانته یو جانب ته هم سما وای ټول اسمان ته سما وای نو یو جانب ته هم سما وای او من السماء لفظ کې دیتم اشاره ده چې دا باران څوک بندولی نشي منی کولی نشي دا اسمان د طرف نه دی منی کولی نشي که پزما که سیلاب راشي خو دیوال وته بند وته واچوا چې د اسمان نه راځي نو سبا وته او کصیب من السماء یا مثال د دې پشانت د تیز باران د چې د اسمان نوي فيه ظلمات چې پدې کې تیری وي دا تور تور اوریز راشي او باران وي نو تیری دي ورعد او غلزار دي رعد غلز غلز وي په باران چي و برق او برېخناوي پکې يجعلون اصابعهم او ګرځي دوی اصابعهم ګوت خپلې په اذانهم په وګونو خپلو کې من الصواعق د وجه د تندرنا تندرونو د وجنا حذر الموت او د ير د مرګنا دین اسلام باران رحمت دی قرآن باران رحمت مړه زړونه هغې دپاره حیات دا په شرک او کفر چې کم زړونه مړه شوي دي نو هغې دپاره دا باران حیات سراسر رحمت دی نعمت دی چې په باران باندې دا اوچ ځمکه شنه کېږي شینکۍ پې راځي نو د شرک او د کفر د لاسه چې کم زړونه مړه دي او دا باران پې ورېده نو ایمان او عمل صالح زرغونه به پې وشي خو ابتدا کې چې دا باران کېږي نو محنت او سختی پکې وي باران رحمت ټول رحمت رحمت او د مړو ځمکو دپاره جن او په اول کې پدې کې دا ګړز ګلوز وي نو دا منافق اول د سختۍ نه ویریږي او برای نام مصیبتونه چې حقیقت کې د دې انسان د نفس د تزکیه او صفایۍ دپاره د هغې نه ویریږي څنګه چې دا اسمان کې پړق پړق وشي او دې سره رڼا پیدا شي لاره ښکاره شي او په دې اسمان کې چې ګړز ګړز کېږي نو دا زړه ورسره وروپي دقه شانته دا منافق د دنیا د فایدې چې وویني لکه تش په خولې کلمه باندې د مال جان محفوظ دی او مال غنیمت کې ورته حصه ملاویږي نو چې دې ته نظر وکړي نو دې اسلام طرف ته مایل شي او چې کله د جهاد غوندې سختی په نظر راشي نو د اسلام نه پشا شي به هر حال ګړز ګړز رڼا برېښنا تیاره دا د منافقانو د زړه هغه کیفیتونه دي کله اقرار او کله انکار نو دې آیات کې دین اسلام باران رحمت سره مشابه دی او د دې خلکو هغه شکوک شبهات او نفسانی غرضونه دا ظلمات تیرو سره مشابه دي او د عذاب الهی نه يرولو والا آیاتونه هغه رعد ګړز ګړز سره مشابه دي او فتوحات اسلام او غلبه د دین دا د برق او د برېښنا سره مشابه شول او کم آیاتونو کې چې د عذاب ذکر راشي
منافقان اورینا نو په دې غوګونو کې ګوتې وټومبي. او چې کله غلبه د اسلام راشي او دا پړق پړق وشي نو دی لار اوویني اسلام طرف ته راشي. چې کله نفسانی غرضونه د هغې د تیرو غلبه راشي لکه کافرو سره جهاد حکم راشي نو بیا د اسلام نه لږ رسته شي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. يجعلون اصابعهم دوی دا ګوتې په غوږونو کې ورکی. نو دا ګوته د دې نوک د دې ځای نه واله د دې سر نه تر دې تلی پورې دې ټولې ګوتې ته اصابع وایي. ګوتې د سکونه تر تلی پورې دا ټولې ګوتې دې ته اصابع وایي. نو دا ټولې ګوتې خلک غوږ کې ټومبي که د ګوتې دا سوکه پکې غوږ کې کېدي. په غوږ کې د ګوتو دا سر کېدي او دې ته انمله وایي. انمله د ګوتو سرونه د غوږ په سوري کې د ګوتې سر کې خودي شي. نو دوی د ګوتې سر نه دا ټوله ګوته غوږ کې ټومبي خو چې د اسلام خبرې ونري دونه مبالغه کوي. دوی غوږونه بندوي چې زما په غوږ کې د اسلام आवाज لاړ شي. په خپل هم داسې کوي او بل ته وایي غوږونه بند کا مه اوره دا خبره. د مکې مکرمې کافران هغوی به داسې کول چې د بهر نه به میلمه راغی نو اول به په لارو کې راونیو ورته به یې وی چې په مکه کې ګورې موږ سره یو سړی دی او هغه به دې بېدینه کوي نو ګورې خبرې ته به یې غوږ نه ږدې مه اوره خبرې. نو یو میلمه د بهر نه راغی نو د مکې مکرمې د کافرانو ورته دا خبره غوږ ته ور وی ګورې دلته سړی دی خراب دی لیکن غوږ به ورته نه ږدي. نو هغه غریب په دې غوږونو کې ځان له د مالوچو بوجه کېښوده په دواړو غوږونو کې. هر څو ورځې چې په مکه کې تېرولې نو پیغمبر علیه السلام ته به یې د لرې نه کتل نږدې به نه راته غوږ کې بوجې وي خبره وانه اورم. څو ورځې چې تېرې شوې نو په زړه کې یې راغله وي زه دونه ناپوهه بیم چې زه به سمه وروانه خبره نه پېژنم. نو دا بوجې یې سستې کړلې او پیغمبر علیه السلام ته یې غوږ کېښودې نږدې شو. نو چې خبرې واورېدې نو هغه خبرې د پیغمبر علیه السلام خو واقعي ښکلې وې. نو بس ابوجې یې د غوږونو نه لرې کړلې او پیغمبر علیه السلام سره یې لاس میله وکړ بیعت یې وکړ مسلمان شو. دغه صحابي ته ذوالقطنتین وایي. قطن مالوچو ته وایي. ذوالقطنتین دو د مالوچو بوجو والا کاټن انګریزی کې وایي او قطن عربی کې وایي لکه چې انګریزانو دا ټکي د عربی نه را پټ کړی دی. نو ذوالقطنتین نو په خپله به هم غوږ نه کېښوده او بل ته به هم وی غوږ مه ږده. یجعلون اصابعهم دوی به دا خپلې ګوتې په غوږونو کې روغې ټومبلې. او کصیب من السماء حال د دې منافقانو په شانتې د تیز باران دی چې د اسمان د طرف نه وي. فیه ظلمات په دې باران کې تیری وي ورعد په دې کې ګړزار وي وبرق او په دې کې برېښنا وي چمک پکې وي. یجعلون اصابعهم دوی ګرځوي خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د تندرنا حذر الموت
او د یری د مرګ نه تندر برا پروزی دا خپل زړی عقیده پر خودل دا وته مرګ ښکارې ده د کفر هغه زړی عقیده پر خودل دا وته مرګ او چې د دوی په دې شرکیات او کفریات باندې په قران کې رد راشي چې د دې بوتانو عبادت مکوا دا د حاجت روا مشکل کشا نه دي دا په تندر لګیدو والله محیط بالکافرین الله راګیرون کې د کافرانو لره احاطه کوون کې په کافرانو باندې نه په وګونو کې کګوتې ورکې نه د الله د عذاب نه بچ کېدې نشي یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب دا چې دا برېښنا یخطفو په تلوار سره او تختی ابصارهم نظرونه د دوی یخطفو په تلوار سره او تختی د چرګ دا واړه بچي پزمکه ګرځي او ناګانه ټاپس په هوا رواني را غټه شي او په پنجو کې وانی وي تختی یخطفو په تلوار او تختو وخت په تیر نه فورا او تختو اردو کې وي اوچک لینا دا اسمان دا پړق پړق دی دا بل دوی دا نظر او تختی د اسلام دا ترقی دا سترګې بولړندې کی کلما اضاء لهم مشوا فيه چې کله دا برېښنا روخانه کی دوی ته غیر چا پیره ماحول و ته روخانه کی اضاء لهم رڼا او کی دوی ته دا چمک